نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيه إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. عزتمندو مسلمانانو ورونو، موږ د شرک په باره کې څه بحث شروع کړی و چې شرک د الله رب العالمین توحید په باره کې بحث شروع کړی و چې توحید څومره اهم شیز دی او د الله رب العالمین نه سوا د بل چا عبادت کول هغه څومره بیکاره کار دی، څومره قبیح عمل دی. نو دې وضاحت او بیان باندې موږ کوو چې یاره توحید وایي څه ته، عبادت څه ته وایي، د عبادت کې څوک شریک جوړوي بل څوک، د هغه نه څه مراد دي. د عبادت معنی نه طاعت، فرمانبرداري، د چا خبره منل، بندګي، د چا حکم او قانون منلو ته دې ته عبادت وایي. یعنې تابعداري کول د چا بندګي کول، د چا حکم او قانون مطابق په هغې باندې عمل کول ته عبادت وایي او بندګي ورته وایي. د دې صرف یو الله تعالی لایق دی، د الله تعالی نه سوا بل څوک د دې عبادت لایق نشته. او د هر قسم عبادات دا صرف او صرف الله لکه یو معبود حقیقي صرف یو ذات دی چې هغه رب ذوالجلال دی. د هغه سره نه څوک شریک په ذات کې شته، نه څه په صفاتو کې شته. چې کوم خلک د هغه سره په ذات او صفات او په علم کې او په عاداتو کې د هغه سره څوک شریک کوي نو دې ته شرک وایي. نو د دې شرک بحث کوو چې شرک څو قسمونه دي او شرک څه ته وایي. چې د شرک څو قسمونه دي، یو سړی د الله سره په ذات کې څوک شریک جوړوي، څوک په صفاتو کې جوړوي، څوک په علم کې، څوک په تصرف کې، څوک په عاداتو کې. نو د هغې نه موږ بیان او وضاحت کوو. شرک دې ته وایي چې د الله رب العالمین نه سوا بل څوک په څه کې شریک کولو ته شرک وایي. یعنې هغه صفات چې کوم الله له خاص دي هغه د الله نه سوا بل چا له ورکول ته شرک وایي. د دې غټ اقسام علماو چې بیان کړي دا څلور دي. اولنی ته وایي شرک فی العبادت، یعنې څنګه د الله رب العالمین سره بل څوک په عبادت کې شریک کول، چې څنګه د الله رب العالمین سره د عبادت لایق دی دغه شان بل کس د عبادت لایق ګرځول او مستحق ګرځول ته شرک وایي. لکه منځ، روژه، حج، زکات، دا د الله نه سوا د بل چا دپاره کول. رکوع، سجده، دعاګانې، مقصدونه چا نه غوښتل، نظر نیاز د چا دپاره کول د الله نه سوا، دې ته چې کوم د شرک وایي. د الله دا ټول د الله حق دی او د الله لپاره خاص دي، د بل چا دپاره به دا نه وي. یا دغه صفتونه چې الله د عبادت لایق دی، د الله لپاره عبادت کول، منځ، روژه، حج، زکات وغیره، سجده کول، رکوع کول، ودرېدل، ښکته کول، الغرض هر یو کار د الله د رب العالمین د رضا دپاره. اوس دا کار د یو مړ دپاره، د ژوندي دپاره، د پیر دپاره، د پیغمبر دپاره، ولی دپاره، شهید دپاره، دا کارونه خاص کول یا قبر ته سجده کول یا د قبر نه طواف کول د شرک په عبادت. نو مسلمانانو له دې شرک په عبادت نه هم ځان ساتل، او هر قسم شرک نه وي مسلمان دا ځان ساتي. دویم نمبر دی شرک په علم، یعنی د الله رب العالمین چې کوم علم دی دا د بل چا دپاره دا علم منل. یعنی هر ځای کې الله رب العالمین حاضر و ناظر دی، دا صفت د بل چا دپاره کول. د هر یو څیز باندې الله پوهېږي، دا صفت د بل چا لپاره کول. نږدې او لرې برابر چې کوم دی اورېدل، دا د الله رب العالمین صفت دی، د بل چا لپاره خرڅ کول. یعنې دا صفتونه د بل چا لپاره ثابتول دی د شرک په علم وایي. مثال په طور چې دا د الله رب العالمین علم په هر څه باندې دی، د چا پیر، ولی، شهید، فرشته وغیره د پیغمبر لپاره ثابتول. یا د هر ځای کې په هر ځای باندې پوهه د هغې علم حاصلول، لرې نږدې برابر اورېدل، دا د الله رب العالمین نه سوا پیغمبر له، ولی له، شهید له، پیر له،
او قبر د پاره ورل لپاره پرشتي د پاره یا بل چا د لپاره د الله سیوا ثابتول د علم د شرک وي او د چا په عقیده کې دای نه د شرک په علم وي نو د علم مسلمان له د شرک په علم نه هم ځان ساتل پکار دي دریم شرک په تصرف شرک په تصرف دی ته وایي چې په مخلوق کې دا سم کوي د الله رب العالمین کوي او د دې تصرفات او د کول ول بل څوک تسلیمول د بل چا د پاره حکم جاری کول یا د خپل مرزي حکم جاری کول چې باقي وهل دي باقي سوزول دي باقي آرام دي باقي تکلیف دي باقي بیماری ده باقي روح صحت ته باقي مقصدونه پوره کول دي باقي د مشکل په وخت کې په کار راتلل دي اغل رزق ورکول دي اغل اولاد ورکول دي هوا چلول دي د باران ورول دي دا ټول صفاتونه دا خاص دي د الله د پاره اوس دا صفاتونه چې باران ورول دي هوا چلول دي بیماری راوستل دي رزق ورکول دي اولاد ورکول دي مشکل په وخت کار راتل په کار باندې راتلل دي مقصد ورکول دي بیماری ورکول دي صحت ورکول دي تکلیف ورکول دي آرام ورکول دي وهل دي ټکول دي سوزول دي یا د الله رب العالمین حکم دا د الله نه سیور بل چا د پاره د ولی د پاره د پیغمبر د پاره د ژوندۍ د پاره د مړی د پاره د پرشتي د پاره د انسان د پاره د یو داسې مخلوق د پاره ثابتول د الله رب العالمین سیوا د ټول کارونه د شرک پر تصرف وي یعنی دا کول وا دا نور خلق دي د الله نه سیوا نو دا خاص دی په الله پورې د بل چا لپاره خاص کول د شرک په تصرف وي دینه هم الله رب العالمین او پیغمبر اسلام منع کړی دا چې د چا په ذهن کې دا هم موجود شي د شرک په تصرف وي دا سړی مسلمان نشي پاتې کېږي څلورم نمبر د شرک په عادات شرک په عادات دی ته وي چې په عام طور باندې چې الله رب العالمین کم کارونه کوي او دغه کارونه کداغه تعظیم یو کې به د ارسي خصوصا خلک چې کوي د تعظیم کوي د لویوالي کوي د یو مرتبه د عظمت کوي دا د الله رب العالمین د کار مثال په تور د الله په نوم باندې قسم خوړل دي د الله په نوم کې ناستل په هدل دي د الله نوم اغستل او تلل دي د الله په نوم یو کار شروع کول دي دا کارونه صرف د الله رب العالمین د بڑای د الله رب العالمین د لویوالي د الله رب العالمین د خالق د معبود تسلیمول دي نو دا د الله رب العالمین سوا د بل چا لپاره د بڑای بیانول د بل چا په نوم باندې قسم خوړل د بل چا په نوم باندې کې ناستل په هدل د شرک په عادات وي او دینه هم منع شوی ده یعنی کلمه توحید چې لا اله الا الله ده په دې ټولو کې توحید د الله تعالی د اثبات ده او د شرک نه نفي ده نو کبه دا شرک په عبادت ده شرک په تصرف ده شرک په علم ده شرک په عادت ده دا ټول چې کوم نه الله رب العالمین د لپاره خاص دي د بل چا لپاره نه دي بیا په عبادتو کې مالی عبادت ده که بدني عبادت ده دا صرف د الله رب العالمین د لپاره خاص دی بل چا لپاره نشته دا که سړی د بل چا لپاره خاص کوي نو دا شرک کوي یا علم د غیب وي دا خاص دی د الله لپاره د بل چا لپاره نشته یا د چا نه مدد غوښتل دي نو دا مدد حقدار الله تعالی دی چې هغه نه مدد غواړي د بل چا نه غواړي دا ټول صفاتونه چې الله یو ګڼل د الله رب العالمین یو منل دغه حکم مطابق عمل کول دا د مسلمان د پاره د مؤمن د پاره د لازمی دي او صرف په زبان نه بلکې دا په ارسه کې د استعمالي او په دې په وجه خپل ګټه خپل نجات دا بغړي چې کوم سړی موحدی او شرک نه ځان ساتي نو دا انسان په دنیا کې هم کامیابیږي او په آخرت کې هم کامیابیږي او چې یو سړی په دې شرک په اقسامو کې یو قسم پاکي موجود شي او دې انسان ته ناکامي ملوي ځکه په کلمه طیبه باندې سړی پوره کامل یقین کوي خدای مطابق عمل نه کوي چې لا اله الا الله دی ویل دا خدای لا اله الا الله تقاضی نه پوره کوي نو دې کې انسان ته دنیا او د آخرت کامیابی نشي ملوي یا یو سړی وګی شوی دی یو سړی ته گی شوی دی او دا د لوږې او تندې د لرې کولو کوشش نه کوي یا روټۍ او داسې د اوبو د خوراک څکل شی نه کوي په جو باندې د روټۍ او اوبو دا وظیفه ده بار بار کوي نو د خولې له نه اوبه راشي او نه به روټۍ راشي بلکې دی به روټۍ خوري هم نو د لوږه به ختمیږي دی به اوبه څکي نو د اوبه به ختمیږي
نو دې څنګه په جب باندې لا اله الا الله اقرار کوي نو دا په عمل کې هم ثابتې چې زه باقي شیونه شرک نفي کوم د الله نه سوا بل څوک نه منم. زما دا عقیده ده چې د الله رب العالمین سوا بل څوک په شرک العبادت، شرک التصرف، شرک العلم، شرک العادت د ټول تمام اشیاء د شرک نه الله رب العالمین پاک دی. د الله رب العالمین صرف او صرف واحد ذات دی. روزی الله ور کوي، مرګ الله ور کوي، ژوند الله ور کوي، بیماری الله ور کوي، ژوند الله ور کوي، رزق الله ور کوي، هر شی د الله رب العالمین. او چې کله انسان د دې خبرې اظهار کوي او عمل کې دا ثابتوي، دا انسان په دنیا کې هم کامیابي په آخر کې هم کامیابي. نو تر څو پورې چې زمونږ دا یقین نه جوړ شوی چې الله رب العالمین کول ول هغه نه سوا بل څوک د کول نشته. صحت الله ورکوي بل څوک نشي ورکولی. یعنی ټول اعمال توحید چې انسان په ځان کې راولي نو په هغه وخت کې انسان ته لا اله الا الله ویل بیا اقرار کول دا فائدہ ورکوي. او چې کله د خالص عمل کوي نو خالص عمل په وجه باندې ورته د دنیا و کامیابی ملوي. ذکر شاعر دا وی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. دا خاوره ده، دا فطرت کې نه رڼا ده نه اور دی. خو چې کله به دې کې عمل وکړي نو دا عمل په وجہ ته بدلہ ملاویږي. پچھلی ویڈیو کی طرح میں اس ویڈیو میں بھی اپنے بھائیوں کو اور خصوصاً ان سامعین کو کل بھی میں نے ان کے لیے پیغام ریکارڈ کیا تھا. الحمدللہ آج سبسکرائبر بھی بڑھی اور واچ ٹائم بھی بڑھ گیا اور ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ بھی دیا، مجھے ایس ایم ایس بھی کیا، کمنٹس بھی کیا. میں تمام کی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام معاونین کی، تمام سپورٹر حضرات کی جو ہماری سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے معاونت کرتے ہیں، ہمارے کام میں ہمارے مدد کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے. اور میرے کچھ دوست اور سپورٹر ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کو ایمان نصیب فرما اور اللہ رب العالمین ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما. جو دن میں لذتیں ہے، جو برکتیں ہے، جو خوشیاں ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما اور ان لوگوں کو بھی عطا فرما. اگلی ویڈیو سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ویڈیو تھوڑا سا لمبی ہو گیا تو کائنڈلی یہ ضرور واچ کرے، اور جب بھی مشکل ہو تو انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی پوری معاون ثابت ہو اور ہماری مشکل اور تکلیف کو اللہ رب العالمین دور کرے انشاءاللہ. اس بات سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.